بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر ولسم درس دی او د کوي د اوبو حکمونه شروع دي چې را کم کویانو کې سور پریوزي نو د هغې بیا څه حکمونه دي نو هغې کې څه پرون درس شوی نن به پکې هغه مسلې وایو چې کم په کوي کې مړ شي کم سیز پریوزي کوي کې او بیا پکې مړ شي نو بیا د هغې د روښکلو څه صورت حال وي نو هغه انشاءالله نن وایو. د ان معنی ده که چېرته ما ته معنی ده مړ شو، فی معنی ده کې، بئر معنی ده کوې، چېرته په کوې کې مړ شو. حیوان معنی ده داسې جاندار، کبیرون چې غټ وي چې یو داسې غټ جاندار په کوې کې مړ شي. مثلو کلبن لکه د سپي په شان، او شاتن یا د چیلۍ په شان، او ماته یا مړ شو فیها په دې کوې کې انسان یا پکې انسان مړ شو. سپی چیلۍ یا انسان په کوې کې مړ شو. و اخرج او راوښکلی شو فورا زر، یعنی فورا راوښکلی شو قبل انتفاخ. قبل معنی ده مخکې، انتفاخ معنی ده پړسېدل، د پړسېدو نه مخکې راوښکلی شو. نو سوار الماء، سواره معنی ده نو شوې، الماء معنی ده اوبه، نجسا ناپاکه. سپی او چیلۍ یا انسان په دې کوې کې مړ شو او فوراً دې راوښکلو د پړسېدو نه مخکې اوبو سره دا شیزونه پړسېږي په اوبو کې چې یو څیز پرېوځي او هغه دې زر راونښکلو نو هغه بیا په دې اوبو کې پړسېږي. نو د پړسېدو نه مخکې چې دې راوښکلو نو بیا هم اوبه ناپاکه شوې. نجسن معنی ده ناپاکه. و وجبه او وجبه معنی ده لازمه، لازمه معنی ده لازم یا ضرور. اخراج معنی ده راوښکل، نکالنا، راوښکل. ما معنی ده هغه څه، فی چې معنی ده کې، او بئر معنی ده کوې، من معنی ده نه، اردو کې وایي سے، اور ما معنی ده اوبه. ښه جي اوس مسله باندې ځان پوه کړو. ان ماته فی البیري، ان ماته که چېرته مړ شو فی البیري په کوې کې حیوان کبیر یو غټ جاندار، مثلو کلبن لکه د سپي په شان، او شاتن یا د چیلۍ په شان، او ماته فیها یا په دې کوې کې مړ شو انسان. و اخرج او راوښکلی شو فورا یعنی زر قبل الانتفاخ د پړسېدو نه مخکې. نو سوار الماء نجسا، نو اوبه ناپاکه شوې. سوار الماء نو شوې نجسا اوبه. و وجبه او لازم دي ضرور وي اخراج راوښکل ما هغه څه فی البیري چې په کوې کې وي من الماء د اوبو نه، یعنی ما معنی ده هغه اوبه فی البیري چې په کوې کې دي من الماء یعنی د اوبو نه، دا ټولې اوبه چې څونه په کوې کې دي دا ټولې راوښکل بیا واجب دي، لازم دي. که یو سپی یا یو چیلۍ یا یو انسان دا په اوبو کې په کوې کې پرېوتو او د پړسېدو نه مخکې دې هم راوښکلو نو دا اوبه بیا هم ناپاکه شوې. نو بیا به په دې حالت کې په کوې کې چې څومره اوبه دي دا ټولې راوښکل واجب دي، لازم دي، ضرور به یې راوباسي. بیا وایي اوس د دې مسله راوباسي چې بعض کویان داسې چینهدار وي چې څونه اوبه ترې راوباسي نو هغومره پکې د لاندې چینې ډېرې زیاتې تیزې وي نو فورا ورپسې نورې هغومره اوبه راجمع کېږي. نو بیا د دې څه صورت حال دی؟ نو بیا به وایي دې کې داسې کار کې په کوې کې سپی چیلۍ یا انسان پرېوته او د پړسېدو نه مخکې دې راوښکه نو بیا هم دا اوبه ناپاکه شوې، دا ټولې اوبه به د کوې نه راوباسې. که چېرته چینهدار کوې وي او څونه اوبه ترې راوباسې هغومره ورپسې نور هم چینې را جارې کېږي. نو په دې حالت کې به بیا څه کې 200 ډولچې چې څونه دي که نه په هغه کوې باندې چې کومه ډولچه وي نو د هغې ډولچې په حساب باندې به 200 ډولچې د هغې کوې نه راوباسې. خو دا په دې صورت کې چې د دې کوې اوبه نه ختمیږي، چې ته څومره راوباسې اوبه هغومره هغه چینه کې نورې راځي. نو بیا به په دې حالت کې 200 ډولچې راوباسي. یکفي معنی ده کافي کېږي، اخراج معنی راوښکل، ما معنی ده 200
دا مئتۍ چې دی دا اصل کې مئتین و مئتین مئتون معنا ده 100 مئتان 200 نو دا مئتان چې حالت نصب او جر ته شي که نه نو مئتین شي مئتین نو بیا دا مئتین چې کله مضاف کېږي که نه نو بیا د دې هغه نون ختم شي نو نون ختم شي بیا دلته کې یا پاتې شوه د اتین د مئتین هغه یا پاتې شوه او نون ته ختم شو نو د دام د مضاف کېدو د وجې نه ځکه په مضاف باندې تنوین نه راځي الف لام پې نه راځي او د تسنیه او د جمع نون پې نه راځي نو دا تسنیه ده مئتین دوو ته وایي 200 ته وایي اوس د 200 نه هغه نون ختم شوی دی د مئتین نه نون ته ختم شوی نو مئتی شو او دا مضاف شو او دلوین ورله مضاف الیه شو نو ګورئ جي مئتین معنا ده 200 یعنی 200 دلوین معنا ده ډول ډولچه چې ده مونږ ورته ډولچه وایو د کوي باندې چې کومه ډولچه تړلې شوي هغه یادوي وسطوین معنا ده درمیانه یعنی درمیانه سایز کومه ډولچه چې وي چې کوم په خاریه کې یعنی په مشهوره وي د خاریې په ټول اکثرو کویانو باندې چې کومه ډولچه تړلې شوي هغه ته درمیانه ډولچه وایي یا په کم کوي باندې چې کومه ډولچه تړلې شوي هغه کوي هغه ډولچه کومه چې ده په هغې باندې به 200 د دغې کوي نه ډولچې راوباسي د اوبو نو بس دغه کوي دی بیا پاک شو فی جمیع فی معنا ده کې جمیع معنا ده ټول هذه معنا ده دا مسائل چې دی دا نه مسئلتون جمع ده مسئله یوې ته وایي مسائل ډېرو مسلو ته وایي ډېرې مسلو التي کمې چې یجبو واجب کوي لازم کیږي فی معنا ده کې او ها معنا ده دغه اخراج معنا ده راوښکل جمیع معنا ده ټول ما معنا ده هغه څه فی معنا ده کې بیر معنا ده کوئے من معنا ده نا اردو کې وایي سے اور ما معنا ده اوبه ان معنا ده اگر چې کچرتا مونږ په پښتو کې وایو کچرتا لم معنا ده نه یمکن معنا ده ممکنه که څه امکان نه وي ممکن اخراج معنا ده راوښکل جمیع معنا ده ټول اور ما معنا ده اوبه اوس مسله یاده کړئ جی یکفي کافی کیږي اخراج راوښکل مئتۍ دلوین 200 ډولچې وسطوین درمیانی فی جمیع هذه المسائل په دې ټولو مسلو کې که سپی پرېوتو بیا به هم ته 200 ډولچې راوباسي خو به شرط ده چې کوي چینهدار وي چینې پکې تیزې را خلاصې وي او زر راځي نو بیا به هم په دې ټولو مسلو کې یعنی د سپی که پرېوتو که چیلی پرېوته که انسان پرېوتو او په دغه کې مړ شو په کوي کې مړ شو یا کوي ته مړ ور پرېوتو او د پړسېدو نه مخکې دې ترې راوښکلو نو سوار الماء نجسا دلته کې وایي اوبه ناپاکه شوي وجب اخراج ما فی البیر من الماء په کوي کې چې څونه اوبه دي دا راوښکل لازم کیږي ضروري وي و بیا وایي یکفي اخراج مئتۍ دلوین وسطوین بیا وایي د کوي نه 200 ډولچې راوښکل کافي کیږي فی جمیع هذه المسائل په دې ټولو مسلو کې دا بره چې کوم د سپي مسله شوه یا د چیلی شوه یا د انسان شو یا د دغه عمره بل یو داسې غټ ځناور شو
نو بیا وایي هذه المسائل په دې ټولو مسلو کې التي کمې چې یجب فیها اخراج جمیع ما فی البیر من الماء یجب لازم کیږي فیها په دغه مسله کې اخراج راوښکل جمیع ټولې ما هغه اوبه فی البیر چې په کوي کې دي من الماء د اوبو نه ان کچرته لم یمکن ممکنه نه وي یعنی دا اوبه ترې راوښکل ممکنه نه وي د دې کوي نه دا یعنی چینهدار وي او اوبه ترې راختمیږي نه نو دغه باره کې درته وایي ان لم یمکن که راوښکل ممکنه نه وي اخراج راوښکل جمیع الماء ټولې اوبه وایي که ټولې اوبه راوښکل دا ممکن نه وي امکان نه وي یعنی راوښکل مشکل وي ځکه چې هلته ته چې څونه اوبه راوباسي نو بیا چې ته کم یو ډول دې ترې راډک کړو چې هغه ته بار دې توی کړو نو بیا چې ته بیا ډول ورښکته کوې نو هغه د ډول نه زیاتې اوبه په دې کوي کې نور هم راختلي وي نو په دې حالت کې دا کوي ټول نه تشېږي نو دې حالت کې به بیا څه کې وایي په دې ټولو مسلو کې بیا لازم دي واجب دي چې ته به 200 ډولچې د دې کوي نه راوباسې نو بیا به دې دا کوي پاک شو نو دا کوي هم پاک شو او دا ډول هم پاک شو دا ډولچا او دې ډولچې سره چې کم تار پړی دی دا پړی هم پاک شو او دا چې کم کس دا ډولچې راوښکلي دي د ده دا لاسونه هم قدرتي پاک شو چې 200 ډولچې پوره شوې نو دا ټول شیزونه پاک شو د کوي دیوالونه د هر یو سیز په دې 200 ډولچو باندې سره د انسان دا کم انسان چې دا ډولچه راوباسي د ده د لاسونو پورې ټول هر څه پاک شو بیا وایي و یکفی معنی را کافی کیږي اخراج و راوښکل 40 سلویخ یعنی 40 دلون ډولونه ډولچې اذا معنی را کله چې ما ته معنی را مړ شو فی معنی را کې او بئر معنی را کوې حیوان معنی را جاندار مثل معنی را پشان هره دا پیشو ته وایي پیشو او معنی ده یا دجاجه چرګې ته وایي چرګه اوس درته وایي ویکفي اخراج 40 دلون یکفي کافي کیږي اخراج راوښکل 40 سلویخ دلون ډولچې اذا ماته کله چې مړ شو فی البیر په کوي کې حیوان داسې حیوان مثل حرة چې د پیشو عمره وي د پیشو په شانتې وي او دجاجة یا د چرګې په شان د پیشو عمره یو دغه چې دی د یو ځناور یو جاندار دا کوي ته ورپرېوتو او په دې کوي کې مړ شو نو بیا به څه کې څلوېښت ډولچې به د هغه کوي نه راوباسي او یا چې چرګه پرېوته او مړه شوه په کوي کې نو په دې حالت کې به هم ته څلوېښت ډولچې د دغه کوي نه راوباسي بس دا کوي دی بیا پاک شو بیا وایي یکفي کافي کېږي اخراج راوښکل 20 20 دلون ډولچې اذا کله چې ماته مړ شو فی معنی را کی اور بیر معنی را کوئے حیوان معنی را داسې جاندار مثل معنی را پشان عصفور معنی را مرغی او معنی را یا فارتن معنی را مگا خجی دا عصفور چې دی کنه دا کومه مرغۍ چې وي د کمترې نه چې څونه وړې کمې مرغیانې چې دي دې ټولو ته په عربۍ کې عصفور وایي
یکفی کافی کیږي اخراج روخکل 20 دلون شل ډولچې اذا ماته کله چې مړ شو فی البیر په کوي کې حیوان یو داسې جاندار مثل عصفور لکه د مرغۍ په شان او فارت یا د مږې په شان د مږې په شانتې یا د مرغۍ په شانتې چې هر یو جاندار په کوي کې مړ شو لکه چرمخکۍ ور پرېوته او مړه شوه پکې یا دغه شانتې چې دی کربوړی کوي ته ور پرېوته او مړ شو پکې یا داسې د کمترې نه وړې چې څومره مارغان یا مږه شوه یا د مږې په شانتې څونه ګنده ځناور چې څومره چې دي دا مړه شو او کوي ته ور پرېوته او په کوي کې مړه شو نو بیا به په دې حالت کې د کوي نه شل درمیاني ډولچې راوباسي په کوي باندې چې کومه ډولچه تړلې شوي هغه به د کوي نه راوباسي شل ډولچې بس دا کوي دی بیا پاک شو نو دلته وایي جي کله چې سپی یا چیلی یا انسان په کوي کې مړ شو او د پړسېدو نه مخکې دا راودې ښکلو نو بیا هم کوي ناپاکه شو او د دې کوي نه به دا ټولې اوبه راوښکل لازم دي واجب دي وی بیا وی که دا ټولې اوبه راوښکل ممکنه نه وي نو په دې حالت کې به څه کې وی 100 دلو وسطن وی اخراج 100 دلو وسطن فی جمیع هذه المسائل په دې ټولو مسلو کې به بیا ته 200 ډولچې دا د کوي نه راوباسي او دا کوي به بیا صفا شي په دې کوي کې چې څونه اوبه دي د دې نه به ته 200 ډولچې راوباسي درمیاني ډولچې نو دا کوي به پاک شي خو په دې شرط باندې چې د دې کوي نه د کوي کې کمې اوبه دي دا ټولې راوښکل ممکن نه وي لکه د دې راوښکل امکان نه وي یعنی دا نشي راوښکلی کېدی چې څونه تې ته راوباسې او هلته چینې ډېرې تیزې وي هغومره ورته نورې راځي نو په دې حالت کې به ته بیا 200 راوښکې او که نه چینې کمزوري وي او هغه ته تې دغه کې اوبه راوباسي څونه چې ترې راوباسي هغومره واپس نورې زر ورته نه رابرابرېږي نو بیا به ته دا ټول کوي صفا کې نو بیا به ستا دا کوي صفا کېږي دا اوبه به دې صفا کېږي خو دا په دې برنۍ مسله کې ګورئ چې د انسان عمره یا د سپي عمره یا د چیلۍ عمره هر یو جاندار ور پرېوتو او هغه کوي کې مړ شو او د پړسوب نه مخکې دې راوښکلو نو دا کوي دا ټولې اوبه به راوښکئ خو اله به راوښکئ چې کله امکان وي د راوښکلو څه چانس وي څه دغه وي یعنی راوښکلی کېدی شي نو بیا به ترې ټولې اوبه راوښکې او که نه د راوښکو امکان یې نه وي نه راوښکلی کېږي چې ته ترې څو ډولونه راوباسې هغومره ورته نور هم چینو نه را ډکېږي نو بیا به ترې ته 200 ډولچې راوباسې بیا اوس بله مسله وایي ویکفي اخراج 40 دلوا اذا مات في البير حيوان مثل هرة او دجاجة که پیشو یا چرګه یا د دې عمره بل یو جاندار دا کوي ته پرېوتو او په کوي کې مړ شو نو بیا به د کوي نه اول دقه څیز راوباسي او بیا به د هغې نه پس د دغې کوي نه 40 ډولچې راوباسي نو دا کوي دی بیا صفا شو 40 ډولچې اوبه به ترې راوباسي بیا بله مسله وی ویکفي اخراج 20 دلوا اذا مات في البير حيوان مثل عصفور او فارة وی کله چې په کوي کې مرغۍ یا مږه یا د مرغۍ عمره او د کمترې نه واړه د کمترې نه وړې چې څونه مرغۍ دي دا دې ټولو ته په عربۍ کې عصفور وی او فاره چې دی دا مږې ته وی او د مږې عمره چې څومره ځناور یا د مږې نه واړه یا د مږې عمره وي نو دغه ټول چې کم یو هم په کوي کې پرېوتو او مړ شو پکې نو بیا به د کوي نه 20 ډولچې راوباسي نو بیا دې دا کوي پاک شو نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام